ډیرو محترمو مسلمانانو، نن د 2 کافونو وظیفه درله درکومه انشاءالله. ستاسو کار به الله جل شانه کوي. اسانه وظیفه ده، بالکل ګرانه پکې نشته. کاف خو تاسو پیژنئ که نه؟ کاف 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 2 کافونه داسې دي چې کوم انسان په دې طریقې سره په دې باندې دعا وغواړي، خپل حاجت دپاره یې وکړي، خپل مشکل دپاره یې وکړي، د خپل کاروبار یا خپل محبت دپاره یې وکړي، د خپل نکاح د واده دپاره یې وکړي، یا دغه رنګې د قرضونو دپاره یې وکړي. چا چې د کم کار دپاره کړی الحمدلله هغه ته الله تعالی هغه حاجت پوره کړی دی. نو که تاسو غواړئ انشاءالله ستاسو حاجات به هم الله تعالی پوره کړي، ستاسو مسلې هم الله تعالی پوره کولی شي. او اسانه او ډېر ناشنا وظیفه ده محترمو. نو انشاءالله تاسو درخواست دی چې ډېر په مینه او په شوق سره دا وظیفه په دې طریقې سره وکړئ. کومه طریقه چې راته زه ښایمه انشاءالله 100% د الله تعالی په حکم او ارادې سره او د الله تعالی په لوی عزم او ارادې سره او توکل سره ستاسو حاجت په الله تعالی بهترینې طریقې سره احسن طریقې سره پوره کوي. خو شرط پکې دا رسي زه چې ته کومه طریقه ښیمه دماغو ته هم ویښ کوي او انشاءالله ځان ورته توله کوي، برابر کوي، نو انشاءالله الله تعالی به ستاسو حاجاتو سره پوره کړي. نو اسانه ده ګران، پکې هیڅ نشته ها. ټوټل په انشاءالله 15 منټه یا 10 منټه ټایم لګي. محترمو ډېره زیاته بهترینه ده، ډېره زیاته پاورفل ده، ډېره زیاته مجربه ده ها. او ماته چې چا راکړې ده که نه، نو ماته وایي چې زما پې څو کارونه الله تعالی سم کړي دي، څو حاجتونه چې ماته څه مشکل پېښ شي فورا دا وظیفه شروع کړمه او هغه کار الله تعالی زما په احسنې طریقې سره په ښکلې طریقې سره سرته ورسوي. نو ما وایي چې خپلو محترمو مسلمانانو ته هم د دې وظیفې هغه عمل ورکړمه او دا طریقه ورته وښایمه چې دوی هم په دې طریقې او په دې دغه اخلاص سره وکړي. انشاءالله الله تعالی به د دوی حاجتونه هم پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي دغه مسافرو د الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي. دغه مسافر د الله تعالی ډېر خوشحاله کړي او د چا چې نکاحګانې نه دي شوي الله تعالی دې نکاحګانې ورکړي. الله دې خوبصورته باصیرته هلکان له ښکلې جنکۍ ورکړي او جنکو له الله تعالی نیکان ښکلي هلکان ورکړي. امین پې وایه ها. په کمنټ کې نه وایي نو داسې پې امین وایي، څه پته لګي چا په خوله کې خیر دی. الله تعالی د ټولو مسلمانانو پریشانۍ ختم کړي. زموږ نن وظیفه ډېره زیاته اسانه وظیفه ده او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده د حاجاتو دپاره. او دا وظیفه به تاسو صرف د 2 کافو کوئ ها. 100 کافونه دي. نو په دې 100 کافونو به تاسو دا طریقې سره دا وظیفه کوئ انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو ټول حاجتونه کوم حاجت تی دی هغه حاجت دپاره به ته دا وظیفه شروع کړې، هغه حاجت به دې الله تعالی په بهترینې طریقې سره ښکلې طریقې سره سرته ورسي. تاسو ورته خوښ شئ. په سکرین به تاسو ته سورة الضحا ښکاري ها. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. دا صورت تاسو ته په سکرین ښکاري. دې ته اوس ښه تاسو غوږ شئ ها. که تاسو وایئ زموږ حاجت دې پوره شي نو تاسو دې ته غوږ شئ، دماغ ورته حاضر کړئ چې تاسو پوه شئ په دې وظیفه باندې. ګوره تا اودس چاره دا مول وکړو، قرآن دې راواغست، صحیح شوه. قرآن دې راواغست، دا صورت به پکې راوړی، دا په 13مه سپاره کې اخري صورتونو کې یو صورت دی ها، سورة الضحا. نو دې کې که تاسو وشمارئ که نه دې کې 2 کافونه دي، 2 صحیح شوه که نه. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك دا کاف شو. بیا ربک دا 2م کاف شو. وللآخرة خیر لک دا 3م کاف شو. ولسوف یعطیک ربک دا 4م شو. او الم یجدک دا 5م شو. ووجدک دا چې دی نو دا 6م شو. او بیا ورپسې کم چې 6م او 7م کم دی، 7م دې ځای کې دی محترم مسلمانانو. ووجدک دیني ووجدک دا 7م کاف شو. په 7م آیات کې 7م نمبر اخیری کاف دی، بل کاف پکې نشته. دا 2 کافونه دي. نو تاسو به داسې کار وکړئ، دا صورت په تاسو شروع کړئ. ګوره داسې زه راته چل ښیم ها. تاسو د سر نه ورته غوږ شئ. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك باندې به ودرېږئ ها. دلته ودرېږئ، دلته به وفیرئ، دلته به 11 پیرې دا ټکي وي. یا کریمو 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 11 پیرې به ما ودعک اینی
دا دویم نمبر آیات دی. دې کې ما ودعک دا تاسو ته مخامخ کړی په دې باندې به 11 پیرې یا کریم ووایي ښه. دا خو ختم شو. بې ما ودعک باندې 11 پیرې دی بې ربک یعنې په دقې آیات کې دویم نمبر ټکی دی. ربک په دې باندې به یا کریم 11 پیرې بیا ووایي. صحیح شوه. وما قلا ورپسې به دا سبق وی ښه وما قلا. بیا دریم نمبر آیات شروع کېږي وللآخرة خیر لک. خیر لک باندې به ودرېږي په دقې کاپ باندې او بیا به 11 پیرې 11 پیرې ښه 11 پیرې مې خولې له راځي خو 11 پیرې به یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم 11 پیرې به خیر لک په دې باندې به ودرېږي او 11 پیرې به یا کریم ووایي. صحیح شوه. خیر لک پسې بیا به راشي من الاوله. دا آیات هم ختم شو. بیا څلورم نمبر آیات شروع کېږي ولسوف یعطیک چې دې ته راورسېږي بیا به 11 پیرې یا کریم یا کریم یا کریم 11 پیرې به یا کریم بیا وي بیا ربک ته چې راورسېږي بیا به یا کریم یا کریم یا کریم 11 کرته به یا کریم بیا وي فترضا. دا هم پوره شو. بیا پنځم نمبر آیات شروع کېږي الم یجدک ته چې دا یو پنځم نمبر آیات ته راورسېد نو یجدک دا په دې کاف باندې به ودرېږي او 11 پیرې بیا یا کریم یا کریم دا 11 پیرې به ووایي بیا به یتیما فآوا. دا به پوره شي. بیا شپږم نمبر آیات دی ووجدک دلته هم کاف دی ووجدک دلته بیا 11 پیرې یا کریم یا کریم ووایي. صحیح شوه. بیا ضالا فهدا. بیا به اووم نمبر آیات دی بیا ووجدک دلته هم کاف دی د اخیری کاف دی. دلته بیا 11 پیرې یا کریم یا کریم یا کریم 11 پیرې بیا یا کریم وي. عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث. دا بستا دا وظیفه پوره شي. دا وظیفه به ته شروع کې مطلب نن شروع کې نو 7 ورځې به دا وظیفه کې 7 کافونه دي که نه دی کې او 7 ورځې به دا وظیفه روزانه یو پیره کې. صحیح شوه که نه چې دا ته 7 ورځې وکړه انشاءالله 7 کافونه دي 7 ورځې دې وکړه 11 پیرې په هر کاف باندې یا کریمو یا کریمو دا وظیفه ده یعنې د الله تعالی نوم دی یا کریمو. د هغې نه پس ډېر په اخلاص سره او په ډېر توجه سره د الله تعالی نه دعا وغواړئ الله ما د ستا د کلام دا وظیفه وکړل الله زما دا حاجت پې پوره کړي زما دا مشکل آسان کړي زما د بیماري ختمه کړي هر مشکل چې دی انشاءالله دې 7 ورځو کې به دننه کو الله تعالی دغه کار کې تعالی خیر ږدلی وي ستا پکې فایده وي ستا په قسمت کې دا کار وي او خیر پکې ستا یي نو تا ته به خامخا میلاویږي. کو خیر دې پکې نه وي نو بیا الله تعالی مالک دی الله تعالی د دغه نه بیا بهترین نعمت تعالی د هغې په بدل کې درکړي بیا خفه کېدل نه دي پکار. صحیح شوه. ځکه چې الله تعالی زموږ ډېر خیر خوا دی الله تعالی زموږ دپاره شر نه غواړي موږ باندې ډېر زیات خفه کېږي نو موږ هر کار کې زموږ دپاره خیر ګوري چې د انسان د دې کې خیر شته کو نو الله عالم دی په هغې